د ګیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی، بلکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلکہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو سنت طریقه ده. کم یو انسان چې ګیره کړکې ګیره خړای نو دا کومې فرشتي د په ولو باندې ناسي دا د لپاره ګناهونه لیکي، همیشه د لپاره ګناه لیکي. کدا موږ کوي کدا حج کوي کرو جنې سي یو طرف ته ورته ثواب لیکل کېږي، بل طرف ته چې کوم دغه ګناه ورته لیکل کېږي. 24 غنټه دا چې کوم د ګناه کې مبتلا کوم کس چې ګیره کړکوي 24 غنټې مسلسل چې کوم د ګناه لیکي. او دغه ګیره نه ګیره بار بار په مخ باندې راځي، یو ځل په مخ باندې راشي نو دغه ګیره ورته وي چې ته سړی خدا ورته چې نه ته غلطي زه سړی نه یم، ګیره چې کوم دغه ختمه کړي کټ کړي بیا دغه ګیره راشي او دغه ګیره ورته وي چې ته سړی دا دی چې نه ته غلطه یې، بیا چې کوم دغه د ګیره کټ کړي زه چې سړی نه یم زه خیر یم. نو دغه ګیره دا چې کوم ده د سړی زینت ته دې سره سړی چې کوم نه پېژندل کېږي. کم یو کس چې ګیره نه وي ګیره کټ کوي نو دا د ښځې په مثال له ښځو سره مشابهت کوي، نو دا ډېره سخته ګناه هم د ګناه کبیره ده. نو دې وجې نه کوم کس هم چې کوم دغه ګیرې کټ کوي ګیرې کې ډیزاین کوي نو دا شی نه مه کوئ، ډېره سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. بیا په قیامت په ورځ قبر کې به الله جل شانه ته جواب نشي ورکولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ستانه چې کوم نه مخ اړوي تا به نه پېژني، ځکه چې تا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو اتباع نه وي کړې. دې وجې نه څومره هم مسلمانان دي هغه ګیرې پرېږدي.